بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. کم ماشوم چې پیدا شي یا ماشومه پیدا شي او هغه د مور فینس کی، نو د هغې دپاره یو ډیره مجربه وظیفه درته ښیم. قرآني آیات دی، خو زما عزتمندو د هغې دپاره اول طریقه ښیم چې څنګه طریقه کار به کول غواړي. نو دا آیات کریمه داسې یو لوښې به راواخلې چې هغه استعمال شوي نوې لوښې وي، په هغې کې به دا آیات کریمه ولیکي او بیا به په هغې کې لږې شان اوبه واچئ. دغه اوبه چې په دې باندې واچئ نو دا به پکې حل کړي او دغه اوبه به په لږه لږه باندې د ماشوم ته په څه طریقه باندې ورکړي. نو انشاءالله چې دغه اوبه وڅکي، د دغه اوبو څکلو سره به انشاءالله د دې ماشوم دغه چې کوم دی دغه تکلیف ختم شي او دا ماشوم به د هغې نفس د مور په څکل شروع کړي. هغه آیات کریمه چې مختصر آیات دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، صدق الله العظیم. زما عزتمندو دغه ورکوټې آیات کریمه دی چې د څومره کسانو دا قسمه ضرورت وي نو بالکل دغه آیات کریمه په دغه طریقه باندې ولیکئ، نو انشاءالله دا مسله به د دې ماشوم ختم شي. که موږ سره په دې چینل کې تاسو نوي یې نو زموږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلی نشان ووهئ د دې دپاره چې زموږ څومره نوي وظایف راځي نو د ټول نه اول به تاسو ته درځي. د دې نه علاوه نورو ملګرو ته هم دا طریقه وښایئ چې زما عزتمندو زموږ څومره وظایف وي نو تاسو ته او هغې ټولو ته به دا وظایف ځي او انشاءالله د قرآن عظیم آیاتونه دي. د دې نه علاوه که ستاسو د نورو وظایفو ضرورت وي نو په دې چینل کې زموږ خپل د موبایل نمبر شته دی، په هغې باندې رابطه کولی شئ. زما عزتمندو د هر قسم وظایف ضرورت وي تاسو ته به انشاءالله ضرور هغه وظایف ملاویږي او چې ستاسو څومره ضرورتونه وي د هغې د وجې پوره کیږي.